جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. مخکې آیتونو کې مختلف قسم دلائل د توحید ذکر کړو، بیا د خلکو د شرک او د کفر خبرې کوله چې د الله نه سوا د نور چا بندگی کوي، هغه ولا نه فایده ورکولی شي نه ولا نقصان ورکولی شي. کافر خدای د خپل رب په مقابله کې امداد کوونکی، د خپل رب احکاماتو ته شا کوونکی دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته تسلی وه، ته خو وزیر ورکوونکی یرونکی، ته په دې باندې چوکیدار خو نه یې، ته په دې باندې نگهبان نه یې. ورپسې اعلان د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طرف نه په دې طریقې باندې مو چې ما اسألکم علیه من اجر، ستاسو نه مې تر اوسه پورې څه اجرت غوښتلی نه دی، تنخواه مې غوښتلې نه ده، څه بدله مزدوري مې غوښتلې نه ده. زه چې غواړم نو دا غواړم چې تاسو خپل رب طرف ته لاړ شئ، د خپل رب لارې باندې لاړ شئ، رب ته نږدې شئ. نو هغې یوه طریقه الله دا ښودله چې ستا تابعداري دې کوي. دارنګې حکم و د دې چې په الله باندې ځان سپاره، د الله تسبیح وایا، حمد وایا. د الله رب العزت د وحدانیت تذکره وا، د آیاتونو کې بیا تذکره کوي د الله د وحدانیت دلائل په توحید باندې. په دې مسله باندې هم چې الله برکت والا دی، دا دریم ځای راغی. اول کې وی، ورپسې رکوع کې وی تبارک الذی نزل الفرقان، بیا یې وی تبارک الذی په دویم پیر باندې وی ان شاء جعل لك خیرا من ذلک. ودلته کې وی تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، برکت والده هغه ذات چې هغه پیدا کړلي ګرځولي دي په ځمکه کې په اسمان کې غټ ستوري، اسمان کې غټ ستوري دي، د دې ستورو ځایونه دي، بروجونه دي، نور دی، سپوږمۍ ده، شپه او ورځ یو بل پسې راتلونکي ګرځولي. دې نه وروستو د مؤمنانو صفتونه ذکر کړي، 12 صفتونه عام ذکر کول کېږي چې 12 صفتونه دي. مؤمنان داسې خلک دي چې هغې کې به دا صفات دي. په ځمکه چې ځي نو په قلاره ځي، جاهلانو سره چې کله مخاطب شي، مقابل شي، په خبره شي نو صحیح خبره ورته کوي، او یا د هغې د بحث و تکرار نه ځان ساتي. شپه چې تیری نو الله ته خپل رب ته سجدې هم کوي، په ولاړې باندې هم شپه تیری. دا خلق د دې وینام دا یا الله زموږ نه عذاب د جهنم واړی. دا هغه کسان دي چې دې انفاق کوي، خرج کوي د الله په لار کې. نو چې کله خرج کوي عام دنیوي خرچونه، نو اسراف نه کوي، بے ځایه خرچ نه کوي،
د دین په خلاف کې د شرک د پاره خرچ نه کوي، ولم یقتروا او د الله د پاره چې کم خرچ کوي نو هغه کې کمیم نه کوي، د الله نه سوا بل چاته आवाज نه کوي، بل څوک نه رابري، قتل د نفس نه کوي، بدکاری نه کوي. نو دغسې کار خلق چې ایمان راوړل، توبه بیستل، عمل صالح کړل، نو د دین بدی الله په نیکو بدلی، الله دیتا معافی کوي. بیا صفت ذکر کوي چې دا هغه خلق دي چې دی د ګناه زیت نزي، دی دروغ گواهی زیت نزي، دی د ډنګ ټکور د ګانو بجانو د نوحې د ویر وینا د غلطو زیونو زیت نزي، بالفرض کاغذیتا دی ورغلی، په خپل سکار ورغلی یا په بے خبری کې ورغلی نو ورتیریږي ته دی ته چې کله د خپل رب تذکرہ کول کېږي، آیاتونه بیانول کېږي، نو دی تابعداري کوونکی چې وته ویل کېږي، نو دا په دې باندې دغسې نه ده چې کاڼه وړاندې چې هغو ته چې څنګه خبره کول کېږي سنډه ته سرود نه دی، خبره اوري، خبره باندې عمل کوي. دارنګه د دې دعا هم دای، یا الله منګلا زمنګ د بیبیانو نه، زمنګ د اولاد نه د سترګو یخواله منګ راکی، منګ نیکان کې زمنګ اولاد نیکان کې، زمنګ مشران نیکان کې، کم چې زمنګا والیان کیږي، منبران کیږي، وزیران کیږي، نو نیکان خلقی کې، نو بیا د جنت تذکرہ کوي. او آخر کې مسله د توحید ذکر کوي په بل انداز باندې، او دا تخویف خبره کوي، مخکې بشارت نو دلته کې تخویف، عذاب دے څوک چې خبره نه مني د الله نه سوا چې بل چاته आवाज کوي نو الله بوله عذاب ورکوي. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، برکت والد هغه ذات چې ګرځولي دي پیدا کړي دي په اسمان کې غټ غټ ستوري، یا بروجونه دي د دغه ستورو ځایونه دي، وجعل فیها سراجا، ګرځول په دې اسمان کې نور ډیر رڼا والا، وقمرم منیرا، اسپومۍ لګي رڼا والا، نور پکې دی نو دا ډیر رڼا ده، داسې رڼا ده چې د ورځې څورځې مخکې ورته خلک کېناستې شو، وسرورو وخت هغه راځي چې سړی ورته کېناستې نه شي، سیزل کوي بیا سراجن، وقمرم منیرا، اسپومۍ ده لګي رڼا والا. سپومۍ رڼای نو دا بچا باندې پوچ کېږي نه، سپومۍ رڼای هغې ته خلک کتیم شي، سپومۍ ته خلک ګوري، نور ته سړی کتی نه شي، نور ته چې سړی په دې بعضو ورځو کې ناسي نو هغه سیزن هم کوي او هغه تورول هم کوي، ناسي 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 نو کوم ځای کې چې غرمه زیات وي نو هلته بیا خلک تورومي. وجعل فیها سراجا وقمرا منیرا، نو سپومۍ ته خلک ګوري، بیا څوارلسمې سپومۍ رڼا د ټولو نه زیاته وي د نورو ورځو په نسبت باندې، نو هغې ته هم سړی کتی شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چا تپوس وکړو د رب دیدار به کېږي، ملاقات به کېږي، وی داسې دیدار به کېږي ستاسو سترګې به پټېږي نه، لکه څنګه چې د څوارلسمې سپومۍ دا بدر ورته وایي، څوارلسمې ته بدر وایي، نو لکه څنګه چې تاسو دغې سپومۍ ته ګورئ، ستاسو په سترګو باندې څه تکلیف نه راځي، تاسو ورته کتی شئ، ستاسو سترګې پټېږي نه،
نور ته سړی کتی نشي، نور رڼا زیاته ده نه ته بیا سړی کتی نشي. وصف په دنیا کې الله رب العزت داغت دیدار وی ممکن غیر واقع ده. ممکن ده چې څوک وویني په دنیا کې، لیکن تر اوسه پورې وی شوی نه ده، غیر واقع ده. بعضې وی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره ثابت ده، ہے کہ اختلاف ده د علماء. څوک وی دا الله رب العزت دیدار کړل په دې ظاهري سترګو باندې، څوک وی نه هغه ملاقات چې ده الله خواله چې کله لاړ معراج کې چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم لاړ نو د الله دیدار وکړو، خو هغه په زړه سره کړل، ظاهري سترګو باندې نه دی کړی. اختلافي خبره ده. نو کېږي به قیامت کې به کېږي. قرآن کریم کې بعضې ځایونو کې الله عزت دی، اللہ رب العزت ہوئی وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ. وہ سمخونه به په دغه ورځ باندې تر تازه وي، تر تازه مخونه وي. الی ربها ناظرہ خپل رب ته وګوري. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے تپوس کېدو د رب سره ملاقات وکړي، دیدار وکړي کنه ویا مومنان به کوي. کافران مبارک الله رب العزت وي چې دا کافران په دغه ورځ باندې یومئذ لمحجوبون، د خپل رب د ملاقات نه به منئ. نو چې کافر منئ او مسلمان مؤمن هم نه کوي نو بیا فرق څه شو؟ مؤمن به کوي. نو د الله دیدار وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دیدار وکړي د الله، نعمتونه به نعمتونه به نعمتونه به. نو آخر کې الله وایي یو نعمت به ته بل ووایم درکوم. خلق کوئی چې یا الله څه نعمت به دنیا کې، څه نعمت به نعمتونه چې څه دي هغه په جنت کې شته. الله رب العزت ول خپل دیدار نصیب کړي. الله دې موږ ته نصیب کړي. نو الله دیدار وکړي او داسې وکړي وای چې دا سپوږمۍ چې دا د سپوږمۍ ته تاسو کته شي. نو سپوږمۍ رڼا چې دا سترګې پټای نه. نو قیامت کې د الله سره دیدار چې کیږي نو سړي سترګې پټي کې نه بیا کته وشي. ولې هغه سترګو کې الله طاقت به خو دی، دنیوي سترګو کې دا طاقت نشته چې الله ویني. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر. الله بساته جعل الليل والنهار چې ګرځولې دا شپه او ورځ خلفة یو بل پسرات کوي لمن اراد ان یذکر دا چا د پاره چې اراده کوي چې هغه پن واخلي، او اراد شکر او اراده کوي دا شکریه. لمن اراد ان یذکر او اراد شکر او په معنا د وو ده. لمن اراد ان یذکر دا چا د پاره چې اراده کوي چې هغه پن واخلي، او اراد شکر یا او اراده کوي د دې چې شکریا دی ادا کړي د الله. ناغه د پاره پن دې پدې کې د حالاتو ته چې ګوري ناغه په کې پن اغستې شي، هغه شکریا ادا کولې شي. شپلاړه 13 شوا تګه تورت یراوال اخت مشورانه راغله شپه ظلم لاړوي او رات کټي ظلم کې آئے گا سویرا. تیارا لاړه ظلم لاړ وس با رڼا راځي. نو رڼا چې راشي سره خوشاله شي. بیا خاص کر چې کله سره مریض شپه به غمیږي، نو چې شپه تیر شي نو دې خوشاله شي، وس په دما کارو شي. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا. دا الله بندگان د رحمان ذات بندگان هغه خلق دي يمشون على الارض هونا چې دي سي پس مکبانه پقلارا پقلار سي په تواضع سره سي په عاجزۍ سره سي. ځان اکل خان نه جوړ کړي، اکل خاني بازي خاص سره چې زین دې زما باندې چې رواني سره وي لازم کښلې روان دي
انا په الله رب العزت وی لن تخرق الارض مکه ترشیمو سورۃ بنی اسرائیل کې مراغله رسول سورۃ فرقان سورۃ لقمان کې مرাজি لن تخرق الارض تزمکه شلوله نشي ذات زیات په زور باندې خبر امرې دې چلو کې زمکه نشي شلوله ولن تبلغ الجبال طولا باز کله ځان سینه راز استری روان نو یو په دې غرون ته په ګدوالي باندې شي رسیدل په قلار ول نزي معجزې باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په سمګه باندې ته روان وو نو داسې روانو لکه د بلې نه چې کته کوزي داسې روان او رسول الله صلی الله علیه وسلم تل داسې چې قتل دی ودا نو په قرار روانو لیکن سره چې په سره ته نو ته په سره نشو رفتار ډېر تیز وو لیکن طریقې دا لکه څنګه چې سره کوزي د بلې نه سره کته روان نه دغه سی وته نو بابا باندې تعدی خبره نه ښکارې ده روان وو په خپل عام هيئت باندې روان لیکن بعضی صحابو یې موږ چې وسره تلو نو وسره منډي وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم په قلار روان هغه باندې بد تعدی د تیز رفتاری خبره پکې نه و لیکن عام سره وسره تل نه شو اباده وې په راکاږي سره کې سره سره بیا تل نشي سره سي ودرېږي بوتا او لګور راته شګه په راس پکې کا تلنش نه تلل پکاري یو سره نه جوړې نشته اجدا خبره نه چې روغې نو رفتار استکا چل استکا وې دا پکاري کې مختلف زینو کې پکاري سره روان دي نه جنازې لسی تلنش جنازه ته روان جنازه لاړ جنازه ته وشوا دی روان دینش مانزل زی روان دی مانزل روان دی دینش رسیدې نشي مونږ شي رکعت شي مونږ شي نو بیا کوم سړی چې دینش هغه د پاره بیا وخت تل پکاري نو يمشون على الارض هونا دي چې زی په قرار باندې پسمه کوي نو په قرار زی باجزي سره په تواضع سره روان دي وایذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما او کله چې مخاطب کیږي د دې سره جاهلان خلق نو قالوا سلاما نو دی وته وې د سلامتیا خبره دی وته وې روغه خبره دی وته سلام کوي سلام وته کوي سلام د سید متارکی وته تا یو سره لګیا خبره سره ورګي دې لګا تاسو رب جاهل سره خبر وای پويږي نه خبر منی نه نو تاسو له خبرې کول د زما اډډې نه لګي بس سلام السلام علیکم ورحمت الله یو دا یا قالو سلام نو دې جاهل سره لګیا سره دې لګیا خبره وسره کوي نو دې وته روغه خبره کوي نه ته کې هغه چې کوي هغه د جل خبرې کوي هغه د بدر دی وي کنسل کوي بدر دی وي دا جاهل سره چې کوم روح سره مؤمن سره دی نو مؤمن به کنزل نه کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی کنزل نه کوي مؤمن سره مؤمن سره به کنزل مار نه وي نو لږه لګیا دی نو دې کنزل کوي دا جاهل سره دی دا د نور صفاتونه پکې د منافقانو صفات پکې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم منافقانو باندې صفاتونه چې ویلي نه ځا خاصه ما فجرا دای کله چې له جګړه کوي نو له با فیسبو بجور بګي له با کنسل کوي له په بدر دی وای اذا خاطبهم الجاهلون نو کله چې مخاطب کیږي د دې سره جاهلان خلق د دې سره خبرې کوي دا جاهل نه یا غل یا لري دې سره یا غل یا لري نو دنه لري کېدل پکار ځان د سره جاهل کوم چې هغه لګیا دی د جاهل خبرې کوي نو تاسو زول د دې سره کم یمسو ځان اصله ولې جوړه یو سره خر ول الله تعالی دولت ګور به ولې ستانه سره کم یمسو او نو ځان دغه سوري جوړه هغه جاهل هغه نه پويږي نو ته پويږي کا ځان هغه جوړه ځان جاهل مو جوړه چې تاسو مخاطب
والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما دا کسان دي چې دې شپې تیرې خپل رب ته د سجدې په حالت کې او د قیام په حالت کې مؤمن سره دې لګیا دی خلک چې ټول ودشي نو دې بیا را پاسي نو دې ودري لږ ودرېږي ډېر ودرېږي هر څه چې اوس وخت تیرې شپې صحیح څه تیرې په سجدې په حالت کې د قیام په حالت کې د رکوع په حالت کې تلاوت په حالت کې د ذکر اذکار په حالت کې څه کوي ګا مومنانو صفات داری عباد الرحمن دار اللہ بندگان دی والذین یبیتون لربهم او دا کسان دی چې د شپې تیرې لربهم خپل رب د پاره تیرې دي سنا چې سباشي وای بیگا دا شپه ډېره سوګدا وها زه ودواس ډېرې بستړې شوې را پاسې دم ما چې سار شي ا 2 بجې را پاسې دا مو بیا ما وېز وسکه یو داس نو کو چې مون ختمه بیا مې نه فل کول بانګونا لرینا غاسران له بیا مې بس د خپل عبادت خلقو ته خیوس نه لرب خپل رب د پاره کې بل چا پاره نه کوي ریا د پاره نه کوي شهرت د پاره نه کوي د خپل خسړې ته د ښکار کولو د پاره نه کوي څوک د خسړې وایو کنه وای نه دی وایو تکا الله په ما خسړې د وستیک تکا نو ولذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما او دا کسان چې شپې تیرې د خپل رب د پاره سجدې په حالت کې او د قیام په حالت کې ولذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم او دا کسان دي چې داسي وي اے زمون ربا واړې زمون عذاب د جهنم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم یا لا عذاب د جهنم نم موږ نه واړې بل طرف ته کې ان عذابها کان غراما یقینا دا عذاب د جهنم چې دا د توانی دا د غرام دی غرام دی غرامه په د جرمانه دا د جرم مجرمانو زیر بد زیر ان عذابها کان غراما سوچو تلاړو دیشو توانی غرامه په لګي دو موږ الیا غرامه زوتي دا غرامه دا جهنم چې دا غرامه سي ده الله دې موسی ان ساعت مستقر و مقام یقینا دا جهنم چې دا ډېر ناکار زه د قراری دی او دا ډېر ناکار زه د اوسېدو دی دا ډېر ناکار بد سي ده بد مکان دی بد مقام دی زید قراری دی زید اوسېدو دی ډېر بد دی یا الله دا زموږ نواړې مؤمن سره بدا دعا کی یا الله موږ د جهنم نو ساتي د جهنم زموږ د لري کې زموږ نه ساتي والذین اذا انفقوا دا کسان مؤمنان کسان دي ځان په کله چې خرج کوي کله چې خرج کوي نو لم یسرفوا دي اسراف نه کوي اسراف وي بے ځای خرج کول ہوتا بے ځای خرج کول سي د دین په خلاف کې خرج کول دین یو سوې د خرج کې بلشان دې اسراف وي دارنګه اسراف وي بے ځای خرج کول یو دې ته وایي چې ستا گزار کیږي پلس روپے باندې ته لګې 15 لګې 12 ډېر لګې وځ پوجا نو دې ته اسراف وي او بل اسراف دا دی لم یسرفو دې شرک هم نه کوي اذا ان پهونو کله چې دی خرج کوي لم یسرفونو دی د شرک د بار خرج نه کوي د بی دیني د بار خرج نه کوي ولم یقتلوا دی کمم نه کوي کم ځای کې چې د دین د بار خرج کول نه دین د بار خلګي یو صحابي رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحابي په سیولې ګلاشه داغه د واده سره پروګرام ویلا شاه پلان کیته وروه او اسلام دادو کی تعاون سره کی د چلا نو انده کې هغه د خپل خځې سره په تکرار شوی لګیا هغه سره خبره کوي دا چې زیات کو دا دي سي یو د خیال راغلی په دې معمولی شی باندې د خځې سره دومره جګړې کوي دومره دې یا د پاس سره کې زورانی کوي نه د څه شي راوي دنه خدای چې سره ورونه وي واپس سده پور چلا ویار کا اسه هو ته وایا کنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په تاسو کې چې دیو کو تله ویار ته کی زه هو آیا وته هغه چې وته وي
پیغمبر صلی الله علیه وسلم را لګلم چې تاسو واستاو کی هغه چې لاړ په سرګاو اشرفی راغستې ولګلې و هغه چې واغستې وی ورته پوښتنه ته خزي سره په معمولی خبره باندې خته وي او مال یې دومره راکړه وی دا کور کې چې کوم لګې دی نو دغه کې دغه معمولی خبره چې ونه دا د اسراف په او دا چې کوم تعالی درګو ما دا د الله لپاره درګو په دې کې اسراف نشتی په دې کې ما ته ثواب ملوي په دې کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي مال کم یو دی مال هغه دی چې تا او غړو نو پنا دي کو واده وستو نو زور دي کو یا ځان مخکنا صدقه کو ور دي کو د الله بلار کی ناغ ځان له خزانه استاد دي کو اجر ثواب دي داګه ځان لسکو ساتو اذن علاوه نور چې دی هغه میراث پرو ده او په دې باندې نو داس د الله په لار کې چې خرج کړي دا به نه ګوري چې څومره دي نه چې څومره ورکولای شي ورکا څومره د الله د دین لپاره لګولای شي ولګا د خلقو د رفای عامه لپاره چې څومره خرج کولای شي خرج کا لیکن دا به د الله لپاره دا نه چې دا ریاکاری لپاره شهرت لپاره سمعت لپاره نو بیا خپل خیر لټوه به ثواب اجر نشتی اجر الله د بار دی ورکو جمعات کې لګي مدرسه کې لګي غریبانو له ورکه څومره چې ورکړي استاد بار اجر او ثواب دی یو بلس باندې کم از کم او دا غي نه اخواته کو او یا باندې په وسو باندې دا غي نه اخواته لا چې حساب نه باندې ښا حساب نه باندې څومره باندې الله اجر ورکړي نو دی چې کله خرج کړي لم یسرفون دی کمه دی اسراف نه کوي ولم یقتلوا کمه نه کوي وکانا بین ذلک قواما او دی په منځ کې ولاړ د دې په منځ کې ولاړ دي اسراف او د کمی په منځ کې ولاړ دي ټیک څه ځان کې شو دغه ځای باندې تبارک الذی جعل فی السماء بروجا برکت والے آزاد چې ګرځولې په اسمان کې وړ ستوري یا په اسمان کې بروجونه زيونه د ستورو بروجونه پکې دي زيونه پکې دي دا ستوري هغه ترارسي وجعل فيها سراجا ګرځولې په دې کې نور ډېر رڼا والا او قمر منیرا سپومې لګ رڼا والا وهو الذي جعل الليل والنهار الله بسات ګرځولې دا شپه او ورځ کې فتن یو بل پس راتون کې لمن اراده یذکر دا بچا لپاره چې اراده کوي چې هغه په واغلي او اراده شکر او اراده کوي د دې چې شکریا دی ادا کړي د الله وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا دا الله بندگان د رحمان ذات بندگان هغه خلق دي يمشون على الارض هونا چې دي زی ګرځي پس مګه کې پقلارا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وکله چې مخاطب کیږي د دې سره جاهلان خلق نو دی وایي د سلامتی خبره والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما دا کسان دي چې شپې تیرې بل رب ته د سیده حالت کې او د قیام حالت کې والذین یقولون ربنا ودا کسان دي چې داسې وایي زموږ رب استغفار عذاب جهنم یا لا واړې زموږ عذاب د جهنم ان عذاب کان غراما یقینا عذاب د جهنم د دې تاوانی انها ساعت مستقر و مقاما یقینا دا عذاب د جهنم چې دې دا جهنم چې دې ساعت مستقر دا ډېر بد ځای دی د قراری و مقاما ډېر بد ځای دی بد مکان دی بد ځای دی و دې دوه دې بد ځای دی و سې دوه والذین انسان په خدا کسان هغه دي کله چې دی خرج کوي لم یسرفون دی اسراف نه کوي ولم یقتلوا کمم نه کوي ولم وکانا بین ذالک قواما او یتی پمند دې کې ولا دی میان روی اختیار هم کی الله رب